وې دا ښځه به داسې یو کار نه کوي چې خاوند ته پې درد او تکلیف رسېږي، ذهني ټینشن، زور ورکول، دا کار کوي بعضې زنانه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د معاذ بن جبل حدیث دی رضی الله عنه، وې د الله نبي نه مې واورېده لا تؤذي امرأة زوجها فی الدنیا، و یو زنانه خپل خاوند له تکلیف نه ورکوي په دې دنیا کې مګر کلم چې یو زنانه راولېږي او دا کار وکړي چې خپل خاوند له تکلیف ورکړي، خپل خاوند پریشانه کړي، الا قالت زوجته من الحور العين، مګر د ده هغه ښځه چې الله به په جنت کې ورکوي ښایسته سترګو والا حوره، د دې تکلیف د درد اثر هغې ته هلته محسوس شي. الله اکبر، هلته الله رب العالمین هغې ته محسوس دي. نو هلته ورته هغه حوره په خیرو شي د دې ښځې ته چې دا په دنیا کې ورسره ده، هغه ورته وایي هغه حوره لا تؤذیه قاتلک الله، دې خاوند لري تکلیف مو ورکوه، الله دې تا تباه کړي او الله دې تا برباده کړي، خیرې ورته وکړي، الله دې تباه کړه، ته دې له تکلیف مه ورکوه، مه خفه کوه، دا فانما هو عندك دخیل، دا خو تا سره د یو څو ورځو میلمه دی، بل ورځ به دا مړ شي یا به دې ته مړه شي، د یو څو ورځو ملګرتیا هم ده، نو په دې یو څو ورځو کې یو بل مه خفه کوئ او دې خاوند له دې زور او تکلیف مه ورکوه. او بل روایت کې راځي فانما هو عندي زور، دا زما خواله را روان دی، ما سره په جنت کې به ملاقات کېږي. کم مؤمنانو چې الله رب العالمین حورې تیارې کړې دي په جنت کې، هغه دا خبره وکړي او یوشک ان یفارقک الینا، نږدې ده چې دا به ستا د خوا نه مړ شي، وفات به شي او زموږ خواله به راشي. نو ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی دی چې یو زنانه کله خپل خاوند ته تکلیف ورکړي نو د دې باقاعده اثر هلته چې کومه حوره الله به جنت کې د دې لپاره تیاره کړې هغه ورته خیرې کوي، د هلاکت خیرې ورته کوي چې دا مه خفه کوه. او چې کله یو زنانه داسې ده، وفاداره ده، مؤمنه ده، په دنیا کې د خپل خاوند اطاعت کوي، نو په جنت کې چې الله کومې حورې وله ورکوي دې خاوند لی، نو دا بیبي به هلته د هغه حورو سرداره یو، دا به ورسره هلته ملګري وي، دا بچي الله بیرته میلاوي د والدینو سره. قرآن کې ځای په ځای دا خبره ذکر ده، کله چې مور پلار هم مؤمنان دي، بچي ایمان والا دي، نیک اعمال کوي، یو نیکه کورنۍ ده، نو په دې دنیا کې خو موږ یو بل نه په مرګونو جدا کېږو، خو بیا الله رب العالمین دا مؤمنان ټول په جنت کې را یوځای کوي. الله سبحانه وتعالی دې زموږ ستاسو معاشره په قرآن او سنت باندې اصلاح کړي، او الله سبحانه وتعالی دې دا کم حقوق چې د یو بل ذکر دي په دې دې الله رب العالمین اول موږ پوهه کړي او بیا دې د حقوقو د ادا کولو موږ له توفیق راکړي. او الله سبحانه وتعالی دې څومره مسلمانان مؤمنان نارینه زنانه بیماران دي، په تکلیف کې دي، کورونو کې دي، که هسپتالونو کې دي، الله رب العالمین دې شفای کامله ورکړي. او الله سبحانه وتعالی دې د وباګانې او بلاګانې په خپل فضل او کرم سره اوچتې کړي. او الله سبحانه وتعالی دې په ټولو اسلامي ملکونو کې او په ټولو اسلامي دنیا کې